السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو امید لرم چې روغ جوړ خوشحاله به. دوستانو د تحریک لبیک صوبایي امیر علامه ډاکټر محمد شفیق امینی یو عظیمه کارنامه کړې ده چې یقینا تاسو هم واورئ نو تاسو به هم ډیر خوشحاله شئ چې هغوی په خپل تعاون سره په نوخار کې په گرین مار کې ویډینګ شادي حال کې هغوی د سلويختو غریبانانو یتیمانانو جنکو او الکانو ودونه وکړل. د هغوی د فاره د فرنیچر سامان، د هغوی د فاره لوخي جامې وغیره دا هم واغستل او ډیر یو لوی قدم واغستو. یقینا چې دا د داد مستحق دی او یاد ساتئ چې علامه ډاکټر محمد شفیق امینی صاحب هغه نه یو ایمنی دی، نه یو ام پی ای دی، نه یو کونسلر هم نه دی، نه یو وزیر دی، نه ورسره څه سرکاري عهده شته دی، بلکې په خپل تعاون سره داسې یو لوی او احسن اقدام کول دا یقینا د داد مستحق دی. زما ټول د پاکستان عوامو ته خصوصا پښتنو ته یو درخواست دی چې د الله خاطر وکړئ. خپل محسن خلک، په ځان باندې خفه کېدونکي خلک، د قوم خدمتګار خلک او اصلي د دین اسلام او د عوامو خدمت کولو والا خلک او په نورو سیاسي خلکو کې فرق وپېژنئ. داسې خلک سپورټ کوي چې هغوی دغسې زمونږ د غریب طبقې په کار راځي، د هغوی خدمت کوي او د هغې سره سره صالح خلک وي چې هغوی مونږ اکثر په خپل ووټ باندې داسې خلک اسمبلو ته ولیږو چې هغوی شرابیان وي، هغوی داسې نور غلط کارونه کوي چې په هغې کې د هغوی په هغه کارونو باندې موږ ته هم ګناه میلاویږي. نو عزتمندو داسې خلک سپورټ کوي، داسې خلکو ته خپل ووټ ورکوي، داسې خلک چې دي د ووټ نه علاوه د هغوی سره په دې کارونو کې تعاون وکړي چې هغوی د خپل کارونه جاري وساتي، د امن و محبت یو پیغام خور شي. یقینا په پاکستان باندې په دې وخت کې ډیر سخت حالات دي. غریب خلک چې دي هغوی په نوړی رزق پسې چې دی هغه ړانده شو، لیکن چې داسې خلک وي په دې ملک کې چې هغه د غریب په کار راځي، د غریب سره تعاون کوي، نو یقینا چې دا ډیر زمونږ به ډیر مخکې لاړ شو او په دې معاشره کې به یو تبدیلی راشي، یو د امن او د محبت هغه ماحول به جوړ شي. که موږ داسې خلک مخکې ولیږل نو زما د ټول پاکستان خلکو ته اپیل او درخواست دی چې داسې خلک سپورټ کوي، دا دیندار خلک، دا په دین باندې مین خلک، دا په دې عوام او په پاکستان باندې په دې ملک باندې د پاکستان د نظریاتي سرحداتو حفاظت کوونکو خلکو باندې د دوی سره محبت کوي، د دوی سره تعاون کوي، د دوی ملاتړ جوړ شي. یقینا چې دا خلک مونږ سپورټ کړه نو په دې ملک کې به یو ورځ ضرور داسې نظام او داسې د سکون وخت به راشي چې مونږ ټول په هغې باندې خوشحاله یو. الله جل جلاله دې د حضرت صاحب دا تعاون او دا نیک عمل چې دی په خپل بارګاه کې قبول او منظور کړي.